بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ټول مسافرو ته خپل پښتنو ته السلام علیکم. زما مسافرونو زما د نننی پیغام چې کوم دی ستاسو لپاره دی. تاسو ته به یادي کله چې د کرونا کرایسس شروع شو نو په دې ټایم کې ما تاسو ته یو نمبر درکړی و چې چا ته هلته څه مشکلات راځي په هغې نمبر باندې رابطه کوئ. خصوصا په اولنۍ مرحله کې زمونږ ترجیح دا وه چې کم خلک هلته د کرفیو او د لاکډاون د وجې نه بېروزګاره شوي دي او هغو ته د خوراک څښاک مسله ده نو چې مونږ هغه خلکو ته ورسو. تاسو ته ما ویلو چې د زلفې بخاري سره په شریکه باندې مونږ په خپل ترو باندې یو دا کار شروع کړو چې مونږ به خپل خلکو ته هلته امبیسۍ سره به یې رابطه کوله، سامان به ورته مونږ ارینج کوو، تاسو ته به یې دروړو او تاسو حجرو ته ډېرو خلکو ته درغلي وو هغه خلکو. خو د هغې نه بعد زیاتر رابطې شروع شوې ځکه چې خلک واپس راتلل غواړي. خصوصا زمونږ پښتانه چې کوم دي زیاتر هغه په روژه کې او اختر له خپل وطن ته واپس راتلل غواړي. زه تاسو ته دا فایلونه ښیم کوم چې تاسو زما سره رابطې کړي دي او یو کس سره مونږ واپس رابطه کړې ده خو د هغه مسله مونږ امبیسۍ ته، اوورسیز منسټرۍ ته، او پی اف ته دې ټولو ته وړاندې کړي ده. خو زه تاسو سره دوه درې ډېرې اهم خبرې کوم. لږ ټایم مخکې مو زما له خپل ملګري سره ستاسو زموږ مسافر ورور دی اظهر خان، د هغه سره هم خبرې کېدې او اوورال چې په دنیا چې کوم نور ممالک څه کوي په دې ټایم کې په هغې باندې هم زموږ خبره وشوه. خو زه تاسو ته هغه یو سټیپ وایم چې کوم مونږ اخیستی دی، کوم مونږ اخلو، په منځ کې مسلې څه دي او څه طریقې کار دی د هغې مسلې د اډرس کولو. د ټول اول به راشو چې کوم خلک هلته بېروزګاره شوي دي او هغو هلته د خوراک څښاک ورسره څه نشته. ما چې کوم تاسو له نمبر درکړی و هغه نن هم اکټیویټ دی. کله ناکله هغه د زیات کالونو د وجې نه فون هینګ شي یا ځکه چې مسلسل کالز روان دي ما تاسو ته ویلو چې په هغې سې خپل میسج کوئ، نمبر پرې رالیږئ یا خپله مسله پرې رالیږئ تاسو ته موږ دررسو. خو کله ناکله پکې هغه شو راشي خو د هغې نه علاوه هغه اکټیویټ دی چې کله هم تاسو ته پرابلم راځي په هغې نمبر باندې تاسو رابطه کوئ. انشاءالله زموږ طرفه څومره کوشش کېږي ستاسو حجرې ته ستاسو دیرې ته به موږ تاسو ته څه نه څه چې ګزارش تاسو چلیږي د هغې کوشش به کوو. دویمه اهم خبره چې کومه ایشو اوس راغلې ده دا ده چې زیاتر پاکستانیان واپس راتلل غواړي. زه تاسو ته صرف او صرف ډیټا مخامخ دمه او چې کم تاسو بیا هلته مسلې ما ته خلک بار بار کالز کوي چې کم کمپلینټس دي. نمبر 1 دا چې خلک وایي چې ټیکټ نه میلاویږي. نمبر 2 دا چې خلک وایي زموږ پښتانه زیاتر پېښور ته فلایټس نشته. درېیمه دا چې بیا چې کله واپس دلته هم راشي نو هغه زر واپس کور ته تلل غواړي. نو دا 3 ایشوز دي. زه تاسو سره دې تفصیل در کوم، تاسو پرې پوه کوم او تاسو ته بیا په اخر کې پیغام در کوم چې تاسو به څه کوئ. دا ډیټیل زه تاسو ته وایم اولنۍ چې د اوسه پورې پاکستان په ګلف نیوز کې او په خلیج ټایمز کې یو ارټیکل راغلی او تاسو د نظر نه به تېر شوی یو کالم پرې راغلی و چې پاکستان د یو ای حکومت سره ټول نه اول د سعودي حکومت سره رابطه وکړه خپل خلک واپس راوستو لپاره چې کم هلته بېروزګاره شوي او نور ممالک چې کوم دی هغه دونه تیزۍ سره رابطې نه وې کړې. خو ایشو په دې کې سره اول دا چې کله هم ته فلایټ لیږي اول دا چې دواړه ممالک په هغې باندې اتفاق کوي ځکه چې یو ګلوبل کرایسس دی، هر ملک احتیاط هم کوي، په ډېره دنیا کې کرفیو او لاکډاون هم دی، هغو ایس او پیز هم فالو کوي، خپل خلک هم د دې نه بچ کول غواړي او تاسو هم تحفظ یقیني جوړول غواړي. نو اولنۍ خبر دا چې ایس او پیز او چې کم هلته دواړه ممالک چې کم دی اتفاق پکار دی. دویم دا چې کله واپس تاسو راولي نو د هغې دپاره دلته کوارنټین سینټر، آیسولیشن سینټر او ټیسټینګ کیپیسټي دا زیاتول دي. کله چې کرونا کرایسس راغی په اوله کې زموږ سره پاکستان کې دننه د یوې ورځې د 100 ټیسټونو کیپیسټي وه. الحمدلله نن 20,000 ټیسټینګ کیپیسټي دا پر ډے. دویمه دا چې کله فلایټونه دلته راځي نو دا یاد ساتئ چې دلته به کوارنټین کېدل ضروري دي، ټیسټونه کول ضروري دي. نو هغې د وجې نه هغه انتظام ورسره هم کول غواړي. او درېیمه دا او د هسپتالونو حالت تاسو ته معلوم دی چې اویا کاله په پاکستان کې دلته تېر شو، 15 کاله خلکو حکومت کړی خو خپل علاج چې په پاکستان کې نه دی کړی. د هسپتالونو بورډ څونه دی او څونه برداشت کولی شي هغه هم تاسو مخې ته. درېیمه دا چې کوم خلک وایي چې پېښور ته فلایټ نشته، پېښور ته فلایټ شته. خو ظاهره خبر ده چې زیاتر چې کوم لیبر هلته و هغه پښتانه خلک دي هغه واپس راتلل غواړي. نو هر سړي کوشش دی چې زه پېښور ته راشم
فیصل آباد دی، ملتان دی، کراچۍ ده، لاهور دی، اسلام آباد دی، پیښور دی. دا ولې ځکه چې صرف او صرف تاسو ته جاز ارینج کول نه دي، سپیشل فلایټ انتظام کول نه دي، خو د هغې سره سره تاسو ته دلته کوارنټین سینټر هم جوړول دي، آیسولیشن سینټر هم جوړول دي. یو بل ایشو مخې ته راځي چې خلک وایي چې دلته پکې هوټلې ګرانې. زما ورونو کم چې د ګورنمنټ د طرفه کوارنټین سینټر دي هغه خو مفت دي، خو تاسو ته اپشن درکوي که څو پرس کا په هوټل کې پاتې کېدل غواړي نو ظاهره خبر ده د هوټل کرایه بیا هم ورکول غواړي. نو زما ورونو دا پرابلمز وو. خو زه اوس پوینټ ته راشم، یو خبر تاسو ته کوم. اول نه چې کم نمبر ما درکړی او چا هم ماته میسج کړی دی، زما پښتنو، زما غیرتمندو پښتنو، هغه په ځان باندې زه امانت ګڼم ستاسو چې زه به اوورسیز منسټرۍ ته، اوورسیز فاونډیشن ته، اوورسیز منسټر ته او سیویل ایویشن ته دې خلکو ته به زه لیږم چې چا هم ماته میسج کړی دی. زه تاسو ته صرف د دې هفتې چې کوم ریپورټ ماته د اوورسیز فاونډیشن له طرفه د دې هفتې ریپورټ زه تاسو ته درکوم چې کوم ماته رالیږلی شوی دی. په دې کې د یو کس په یو صفحه باندې تاسو ګورئ د یو کس رابطه چې کومه کړې ده هغې ایشو سره هغه ما دوی ته لیږلې ده. په واپس جواب کې څه دي چې کومې مسلې حل شوي دي هغه دا لیسټونه دي چې په دې هفته کې کوم حل شوي دي، چې کومې پاتې دي او کم په هغې کې په چا سره رابطه نه ده شوي نه هغه دا دي. کم ملګرو سره چې رابطه یې کوشش شوی دی د دې پیج نه شروع کېږي چې ستاسو سره بار بار د کال په کم ټایم باندې تاسو ته کال شوی دی او ستاسو ته طرفه کال نه دی ریسیو شوی او بار بار راسره رابطه شوي د هغې ټایمونه د کال او ستاسو د ایشو ډیټیلز او ستاسو نوم هغه دا لیسټ دی. زه اوس هغې لیسټ ته راشم چې کم پرابلمز پاتې دي هغه دا لیسټ دی چې کم واپس پاکستان ته راتلل غواړي. زما ورونو تاسو چې ماته کوم میسج کړی و هغه میسج نه صرف اوورسیز منسټرۍ، او پی ایف، سیویل ایویشن، امبیسۍ ټول ته رسېدلی دی، بلکې د رابطې کولو ستاسو سره کوشش هم شوی چا سره چې خبرې شوي د هغه مخامخ دا لیکلي دي چې خبرې ورسره شوي دي خو هغه واپس راتلل غواړي. اوس د واپس راتلو پورې زه تاسو ته د دې خبرې جواب درکولو نه مخکې زه تاسو ته سچویشن وایم او بیا ورته په اخر کې یو پیغام درکوم. د اوسه پورې مونږه 27,297 پاکستانیان خپل وروڼه واپس راوستي دي، 27,297. خو په دې کې تاسو ته دا ووایم چې 167 فلایټس چې کوم دي هغه مونږ ارینج کړي سپیشل فلایټس او د دې یاد ساتئ چې په دې کې به ایس او پیز هم فالو کې، د دواړو ملکونو رضامندي به هم یقیني جوړی، د دې خلکو لپاره کوارنټین سینټر هم جوړی، د دې خلکو ټیسټینګ کیپیسټي به هم بلډ کړی. نو مطلب دا و چې د دې سره صرف دا راوستی شوي نه دي، د دې شیزونو انتظام هم کول غوښتل. ټوټل څومره خلک راتلل غواړي چا چې رجسټریشن کړی دی 1,22,504 کسان چې کوم دي هغه واپس راتلل غواړي. په 3 هفتو کې موږ راوستل 27,297 کسان. زما ورونو د ما تاسو ته پیغام دا و چې کم تاسو ماته کم نمبر ما درکړی و په هغې نمبر باندې تاسو اوس هم رابطه کوئ، موږ به پوره کوشش کوو. زه د زلفي بخاري سره مسلسل په رابطه کې یم، زه چې کومه کومېټې ټوله شوي د هغې سره هم رابطه کې یم. تاسو ته به خبر میلاویږي چې د امبیسۍ سره د هغه خلکو سره هم ټولو سره زه په شریکه په رابطه کې یم. ستاسو یو میسج یو کال چې کوم دی ما په ځان باندې قرض ګڼلی دی چې دا به زه واپس کوم او ما په ځان باندې امانت ګڼلی دی چې زه به خلکو ته هغه خلکو تاسو یې سره کوم مقصد دپاره رالیږلی دی ابا زه په هغه امانت به زه هغه ځای ته رسوم. زه خپل طرفه کوشش کوم هغه رسوم، خو تاسو ته مې دا سچویشن ځکه ووایي چې 1,22,504 کسان واپس د نن ورځې چې کوم رجسټریشن دی هغه راتلل غواړي. زما پښتنو په دې کې به دوی لپاره کوارنټین سینټر هم جوړول دي چې څونه کیپیسټي ده تاسو ته پته نه موږ روزانه بلډ کوو. د دې سره ټیسټ هم کول دي د دواړو ملکونو که فرض که څوک په تاجکستان کې دی، څوک په سعودي عرب کې دی، څوک په یو ای کې دی، څوک په ملیشیا کې دی، د هغه دواړو ملکونو رضامندي به هم ضروري ده، ایس او پیز به هم جوړېږي هغه هم فالو کول دي. د هغې نه بعد به دا خلک واپس راتلل غواړي. زما تاسو ته پیغام دا دی زما پښتنو چې کم نمبر ما درکړی او په هغې باندې تاسو نن هم رابطه کولی شئ. زه به له سبا نه دا ټولو سره رابطه هم شوې ده، د هغې خلکو د پیغام موږ هم رسولی دی او زه به له سبا نه بیا ستاسو نه په خپله باندې کنفرم کوم چې آیا ستاسو کم کسانو مسله حل شوې ده، کم کسانو مسله پاتې ده، کم واپس راتلل غواړي. چې څومره زیات انتظامات زموږ نه کېدی شي هغه موږ کوو. ما اوس لږ ټایم مخکې بیا له زلفي سره خبرې وکړې چې کوم ستاسو دواړه ایشوز وې زیات فلایټس پېښور ته شروع کول، خو زه درته بیا دا وایم چې پېښور ته صرف تاسو راوستل نه دي،
پیښور کې تاسو ته تنظیم هم کول دي د کوارنټین سنټر تنظیم هم کول دي دویم یو کله کله به خلک دا مو چې ټیکټ ګرانی زه تاسو سره خبرم وکم ما پښتنو چې سپیشل فلایټس ارینج کیږي مطلب دا چې د یو طرف جا په تاسو خصوصا تر رواني او تاسو واپس راوستل غواړي نه هغه هم پسې ټیکټو نو ان شاء الله موږ کوشش کوو په دې کې ډیډ باډیز چې کوم وي هغه ته موږ سونه پرایورټي ورکړل شو هغه موږ ورکړه د سعودي عرب نه د یو اي نه ډېر خلکو زما سره رابطه کړې چې ډیډ باډیز هغه راوستل غوښتل هغه راوستل په مالیشیا کې ډیډ باډیز خبر لږ ټایم مخکې ما سره مالیشیا نه رابطه وشوه چې زمونږ یو بل پښتون د صوابۍ چې کوم دی هغه هلته وفات شوی دی نو د هغه انتظام که موږ ډېر ژر وکړو په 22 باندې فلایټ دی په 22 تاریخ باندې به هغه واپس راپورته کېږي نو داسې ایشوز دي دا ایشوز ولې دي د تاسو دا وایم چې په دنیا کې کم مضبوطې اکانومیز وي کم سوپر پاورز وایي ځان ته وي کم مضبوط هیلث سیسټم وي هغه د ګلوبل کرایسس مقابله نه کړي تاسو ته پته ده چې 72,000 نه زیات اموات چې کوم دي په امریکا کې وشو هغه د مخامخ په بسره د کینیډا د هیلث سیسټم په دنیا کې سامنے ورکول هغه په بسره د یو کې غونډه کې مضبوطه اکانومي چې کوم دا هغه وی چې لاک ډاون کو لاک ډاون بل کو خلک به روزګار کیږي دا غیره پر سو کو هغه وکړو نو اورال دا کرایسس روان دی د خبرو کول می تاسو سره مقصد دا چې تاسو چې کوم یو ورابطه هغه په ما باندې فرض ده چې زه ورغی ته پوس کوم زما اکشن جاری ساتم کله کله زما سره د نور خلکو په تو باندې رابطه شروع شي د ما پښتنو یاد ساتي دا الله تعالی زه شکر ادا کوم چې د دې روزي په دې بختوره میاشت کې سرکار د پاره زموږ انتخاب وکي او زموږ د خپل یو پښتون روزر ته پکار راشو په دې کې تاسو ته سفارش یا چاته وینا سره ضرورت نشته هر پښتون ته دا ویم چې ما چې کم تیر شوی ویډیو کې کم نمبر درکړی په اخر رابطه کوئ مونږ به ان شاء الله هر ځای ته رسو خو که چېرته لږ ډېر لیټ کېږي نو پرشر زیات ځکه چې اختر نږدې دی هر سړی د خپل بچو سره اختر تېرول غواړي هغه چې زر زر تر زره لاړ شم خو ما تاسو ته ډیټیل ځکه درکړم چې دا سچویشن دی د دواړو ملکونو رضامندي ده 1,22,502 کسان واپس راتلل غواړي دلته ورته انتظام کول دي دا خصوصي تیاری لیږل دي نو د دې وجې نه لږ ډېر لیټ کېدل پکې راتلی شي خو زمونږ ته بېغمه نه یو زه خپل پښتنو ته دا وایم چې ما تاسو ته ذکر خبره کوله بل که تاسو ته یاد شي تاسو ته ما یو میسج نمبر درکړی چې که کم مسافرونه زما هلته بېروزګاره شوي دي او هغو خپل کور ته سندګا لېږلی نو تاسو ته ما ویلو چې زما خصوصا د خپلې حلقې خبره کړې وه چې ما ته په هغې نمبر باندې میسج کوئ د خدای پاک لاک شکر دی د الله تعالی لاک شکر ادا کوم چې د دې روزې په بختوره میاشت کې زموږ نه سکار واغستو کم میسجونه چې ما ته راغلو زما د حلقې خبره کوم نه هغه ټول کورونو ته الحمدلله چې مونږ سره سره سولی دي زه تاسو ته بیا وایم که بیا زما څونه رونه زما په حلقې کې هلته بېروزګاره شوي واپس نشي راتلی خپل کور ته د میاشت ټولو څه نه رالېږلی زه ستاسو رور یم زه ستاسو ذموار یم په هغې نمبر به ما ته میسج کوئ زه به ستاسو کور ته دغسې در رسم او ستاسو ذمواري به چوتوم څنګه چې کوم نور خلکو ما ته میسجونه کړو د هغو کور ته مونږ الحمدلله چې سنه سره خپل وس مطابق د هغو روجي کې ورته اساني پیدا شي هغو ته څه تکلیف پیدا نه شي د هغې تکلیف دور کول لپاره لرې کول لپاره موږ سنه سره الحمدلله خپله کوشش کړی دی نور که کم ملګري هلته بېروزګاره کور ته څه نه رالېږلی د میاشت دومره هلته بېروزګاره شوي دي په کرفیو کې او په لاکډاون کې بند دي نو هغو دې په هغې نمبر باندې میسج کوي زه به انشاءالله د هغو ذمواري فتوم زما د حلقې چې کوم خلک دي هغه خبره کوم که زه ټول خو په خپله باندې نشم کولی او نور چې کوم زما څومره پښتانه دي هغو ته دا وایم چې کم نمبر ما ستاسو لپاره درکړی و ستاسو د دې هفتې ریپورټ دا ما ته چې کم میلاو شو د دې نه علاوه نو تاسو سوچ کوئ چې دا څونه خلک دي لکه او د څونه ټایم دا علي د هغو سره رابطه کولو لپاره خو د یو کس دپاره موږ رابطه کړې ده او ډېر خلک پکې واپس هم رالل ځینې به راځي هم نو زما ورونو انشاءالله چې موږ به دا کنټینیو ساتو د خیره او دا به کوو د هغې نه بعد تاسو ته ما یو بله خبره کوله زما پښتنو چې ګران وخت دی ډېر مشکل وخت دی خو څونه چې زموږ نه وس کېږي انشاءالله موږ خپل وس نه زیات کوو موږ به ستاسو یو میسج چې کوم دی هغه به رسوو ټولې رابطې روانې دي د خپل پښتنو مو تپوس هم کړی دی او چې کم هلته بېروزګاره شوي دي سامان ورسره نه هغو ته یو وار بیا ریکویسټ کوم چې په هغې نمبر باندې میسج کوئ انشاءالله سفارتخانې په ترو باندې هغه امداد د خپل ترو باندې زه او زلفي لګیا یو او زه به زلفي په دې ټایم کې ډېر اپریشیټ کوم ځکه چې ډېر غټ پرشر دی 1,22,000 نه زیات خلکو رابطې کولو هغو ته ځان رسول دا ډېر ګران کار دی
خو هغه سره چې کله ورته هم ما نمبر لېږلی دی کله ورته ما هم د خپل پښتون ورور خبره کړې ده نو امبیسي اوورسیز فاونډیشن اوورسیز منسټرۍ دې ټولو همیشه پازیټیو ریسپانس راکړی دی هغه نمبر اکټیویټ دي تاسو په هغې باندې کوئ خفه کېږئ به ځکه نو چې په تاسو هلته سخته ده دلته مونږ هم سوچ کوئ چې یو نمبر چې کوم دی په هغې باندې ګورو هغه بیا لیټر وله تیارو بیا امبیسۍ ته لیږو بیا ورسره په فون باندې خبره کوو بیا اوس تاسو سره رابطه کوي نو مونږ هم هسې نه یو ناسو دا که تاسو هلته مشکله کیږئ تاسو یاد ساتئ چې ستاسو دا رور چې کوم دی او ستاسو د عمران خان چې کوم حکومت دی هغه هم په قلاره نه کینی مونږ ته د ټولو خپلو خلکو احساس دی